یو انسان مسجد ته مانځه له راغی ډېره ښکلې ږیره سره سره او سره سره غټ غټ ویښته تک سور سپین او دنګه نوجواني یو کس ورته وی هلکه څه ښکلې خدای پیدا کړې نو د هغه د خولې نه په جومات کې یو جمله ووته توجه شته د هغه د خولې نه په جومات کې یو وایي قسم دی زه خدای داسې پیدا کړی یم چې خدای ته م زما په نوجوانۍ باندې تعجب دی نعوذ بالله حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي یا یې دا جمله د خولې نه ووته او قد یې وړوکی کېده حتی تر دې پورې چې په جومات کې یو لش پاتې شو څومره خلک چې په جومات کې ولاړو ټول پړ مخې په سجده پراته الله قرآن کې الله فرمایي لا تمشي فی الارض مرحا ای په ځمکه باندې داسې مه ګرځه چې سینه دې رابار کړي الله وی دا د تکبر علامه ده او الکبر ردائی تکبر خو زما صادر دی او څوک چې زما صادر مانه راکاږي زه به په دین او دنیا باندې زه به په دنیا او په عقبا باندې ذلیله کم ما اوی بنده چې بندی په حقیقت کې د کې به عاجزۍ والا صفتی او که عاجزي پکې نه وه الله وی بیا زما بنده نه دی ما تاسو ته مخکې جمله وویله چې امام الانبیا د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په فتح مکه باندې کله چې مکې ته راننوته او تمام مکه فتح شوه چې یو ځای څوک فتح کړي د هغه په هغه ځای باندې راج شي داسې زمانه وه چې چا به یو ځای فتح کړ د هغې ځای باندې به د هغه راج شو سینه به یې رابار کړې وه او ګرځېدل به د هغې ماشومان به یې غلامان وګرځول سړي به یې غلامان وګرځول ښځې به یې وینځې وګرځولې د ښځو عزتونه به یې تار تار کړه کله چې د امام الانبیا جناب محمد رسول الله وار او باری رالا او مکه فتح شوه امام الانبیا مکې ته راننوته یو صحابي وی قسم دی ما د جناب محمد رسول الله عاجزي داسې ولیده چې زما محبوب په سورلۍ باندې ناست دی د عاجزۍ نه سر دومره ښکته کړی دی قسم دی چې دا سر مبارکي د سورلۍ د تندي سره د سورلۍ د غاړې سره لګېده محترمه ما دومره عاجزي په امام الانبیا کې ولیده مکې ته چې رادننه شو قسم دی دا زمونږ دپاره د جشن زمانه وه مونږ وې بس مکه زمونږ شوه زمونږ په مکې باندې راج دی خلکو ټولو په ځان پسې دروازې بندې کړې چې دې محمد سره خو موږ ډېر ظلم کړی دی د خپل کلي نه م بار کړی دی اهل م وله ذلیله کړی دی اهل م وله بار کړی دی صحابه م وله ذلیله کړي دي صحابه م وله شړلي دي ګرم وله بار تار کړی دی ګرم وله تباه کړی دی کورم وله برباد کړی دی بچي م وله قتل کړه لوسي م وله قتل کړه عزت م وله تباه کړه لوریانې م ورته وروشړلې لوریانې طلاق شوي دا امام الانبیا با زمونږ نه بدل علي قسم د محمد رسول الله چې مکې ته راننوته اعلان یې وکړه مکې والو ته ای مکې والو سلو دا جمله تمام مکې ته ده څوک چې بیت الله ته ومن دخله کان آمنا څوک چې بیت الله ته راله دا په امن شو څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوته دا په امن شو چا چې اسلام قبول کړ دا په امن شو قسم دې د مکې خلکو اواز وکړه وی په موږ باندې به زموږ عزتونه خراب شي جبر او ظلم به کېږي یوه ورځ پکې ووته دوه ورځې ووتې زنانه بهر راووتې چې دا مکې چې فتح شوه اعلان دروغ وشو اواز دروغ وشو چې ویې کتل صحابه د بیت الله نه تاویږي امام الانبیا نه تمامه مکه راله وی تاسو څنګه مکه فتح کړه موږ خو ستاسو باندې ظلم کړی دی جبر کړی دی عزت خراب کړی دی عزت تار کړی دی نقصان رسولی دی کور برباد کړی دی حضرت بدل ناله زما پیغمبر د شیرین زبان نه زبان نبوت نه لسان نبوت نه جمله فرمایله ای عربو سنو قسم دې ما تمام عربو ته د معافی اعلان کړی دی په دغه فکې مدحه باندې قسم دې په زرګونو په لکونو صحابه الله تبارک وتعالی مسلمانان کړه بلا صحابه
په جنگ باندې تر فتح مکې پورې دومره خلک نو مسلمانان شوي. کله چې امام الانبیا مکې ته راننوته سر مبارک د عاجزۍ نه د سورلۍ د غاړې سره لګېده. خلکو وی قسم دې مونږ خو دې به سینې را بار کړي، دې خو به په مونږ باندې ظلم کوي، اوس به زمونږ عزتونه برباد شي. دی خو اړه وي. تمام عرب را جمع شو، امام الانبیا په لاس باندې بیعت وکړو. شوق سره سبحان الله. عاجزۍ کې دومره کمال له محترم الله وی وعباد الرحمن الذين يمشون في الارض على الارض هونا. الله وی زما بنده چې بینو هر وخت کې به عاجزي او که هر څومره لوی سړی شي. مثال وایم محترم، ته که غر ته وخیږي، بره غر ته وخیږي محترم، او تا ته دا لاندې خلک واړه واړه ښکاري او تا سینه را بار کړې ده چې زه غر باندې ولاړ، نو محترمو تا ته خو دا لاندې واړه ښکاري، خو دې لاندې ته ته وړوکی ښکاري. دې لاندې ته د تکبر مثال هم داسې دی محترم. که ته غر ته وختې او لاندې خلک درته واړه واړه ښکاره کېږي، نو دې لاندې د ته هم وړوکی ښکاره کېږي. که تا دا فکر کړي تکبر که کوې چې وایي زه لوی سړی یم، انسان به سي او تکبر به سي محترم. انسان به سي او لوی به سي. تا ته په خپله نوجوانۍ باندې تکبر ځان درته ښه ښکاره نه شي، په خپل طاقت درته ځان ښه ښکاره نه شي، په خپل مال درته ځان ښه ښکاره نه شي، په خپل اهل او خاندان او حسب او نسب درته ښه ښکاره نه شي. الله وی قسم دې تاسو ټول زما مخکې هیڅ هم نه یې، هیڅ هم. انسان به سي او د انسان لوی به سي. او که وایي انسان چې ما ته دې په حقیقت کې لوی او بړی میلو شي، زه دې اوچت شم او په معاشره کې دې زما عزت او سټیټس جوړ شي او زما لوی او بړی دې وشي، نو زما پیغمبر د لسان نبوت نه یوه جمله وفرمایله من تواضع لله رفعه الله. الله وی قسم دې څوک چې ما ته عاجزي وکړي تر اسمانونو پورې به یې غړی بلنده کړم، تر اسمانونو پورې به د عزت بلند کړم. ومن تکبر وضعه الله. او څوک چې تکبر وکړي که لکه د ابلیس په اسمانونو باندې او تکبر وکړي، نو د اسمان نه به یې ځمکې ته راوغورځومه محترم. دا فکر کوه او دا سوچ کوه محترم. ته که هر څومره لوی سړی شوې په هر میدان کې او په هر فن کې محترم، خو یو وړوکی عاجزه بنده یې محترم. که یو درد در باندې د غاښ راغی نو پروت به که د غوږ درد در باندې راغی نو پروت به او که د خېټې درد در باندې راغی نو بیا په کټ کې چورلیږي او پروت یې محترم. هغه وخت تا ته څنګه نه یادېږي چې بیمارۍ کې در باندې تکلیف او درد راشي، وایي خدایه اوس خو زه د انسان چې بیمار شي نو د خپل حیثیت پته ورته وره. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چاوته حضرت د انسان څومره طاقت او زور دی، وای اوچته که یو خپه اوچته کړه، وای دا بل هم اوچته که نو او ته موسکی، وای حضرت دویمه نه اوچتېږي. بس د انسان دومره طاقت دی یو خپه اوچتولی شي دویمه نه محترم. توجه شته دې جملې ته؟ د انسان دومره طاقت دی یو وخت په اوچتولی شي دویمه نه. بس دغه عمره د مونږ زور دی محترم. او زه یو جمله وایم، هر څومره که لوی سړی شوې او لږه د خېټه خرابه شوه محترم، بیا د حال بدي د خپو نه د دم اوتي که نه، یعنې جي کمزور دست وي جي کمزورې کړی ما، دستونه دي را باندې هغې جي تباه و برباد کړم، نو ته دست ته د ټینګېنې نو ستا څنګه په زړه کې بړایي او فخر را دي چې په خپل فن درته فخر دی او په خپله ځوانۍ او نوجوانۍ درته فخر دی او په خپل اولاد بچي مې جي ډېر دي درته فخر دی او په خپل مال درته فخر دی او جیداد درته فخر دی او په خپل کسب درته فخر دی، نو خپل ماضي در نه هېرېږي. الله وایي چې د پلیتې نطفې نه مې پیدا کړې، پلیتې نطفې نه قسم دی چې د انسان د وجود نه وځي. توجه شته دې جملې ته چې د انسان د وجود نه دا نطفه وځي محترمو. الله وایي ته پلیت شوې، اوس تر باندې غسل واجب دی، ته پلیت شوې اوس تر باندې غسل واجب دی. نو محترم د دغې پلیتې نطفې نه حضرت انسان پیدا دی. بس مخکې نه ده. توجه شته دې خبرې د دغې الله وایي د دې پلیتې چې ته بیا لوی شې او ته بړایي او فخر کې او الله ته ودرېږې او تکبر در کې راغې محترمو. داسې لوی لوی خلک چې بړایي یې کړی، تفسیر ابن کثیر کې حافظ ابن کثیر د قرآن یو عظیم تفسیر دی محترمو په عربۍ کې. حافظ ابن کثیر هغې کې یو واقع لیکلی ده، یو انسان مسجد ته مانځله راغی،
ډېره ښکلې ږیره سره سره او سره سره غټ غټ ویښته تک سور سپینه او دنګه نوجواني یو کس ورته وي هلکه څه ښکلې خدای پیدا کړې نو د هغه د خولې نه په جومات کې یو جمله ووته توجه شته د هغه د خولې نه په جومات کې یو وایي قسم دی زه خدای داسې پیدا کړی یم چې خدای ته م زما په نوجوانۍ باندې تعجب دی نعوذ بالله حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي یا یې دا جمله د خولې نه ووته او قد یې وړوکی کېده حتی تر دې پورې چې په جومات کې یو لږ پاتې شو څومره خلک چې په جومات کې ولاړو ټول پړ مخې په سجده پراته الله وایي چې خپل دغه درته وښایم زور درته وښایم ته ماته وایې چې خدای ماته په تعجب دی نو بیا ملګرو په لاس کې یوړه یا خو داسې دنګه نوجواني وه ځان نه نه وایم وګوره تفسیر ابن کثیر د قرآن تفسیر دی هغه دا واقع لیکلې ده یا دنګ راغلو او یا ملګرو په لاس کې یو لږ اوړه انسان محترم انسان بس یو فخر بیسي سلام